اللہ فرمائی عسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم تا تا یو شی بت خنہ لگاری تا تا تبے خنہ گانے بدل بہتری او عسا ان تحبو شیئا وہو شر لکم کله به یو شی ستا خوښي ته به دا ما هغه شیخ تو خوښي چې هغه ته پکې خیر ښکاري ابدل شری نو د انسان په خیر او په شر الله خبردار دی زمارونو بیماری بعض وخت کې د خیر ذریعه تکلیف او راحت رور او خور دی کله سړی باندې بیماری راشي تکلیف راشي نو دے پاغے تنگی واقعی بیماری سخت شے دے سڑے فریادم کئی بیمار رہتا سڑے جڑام کئی بیمار رہتا لیکن دا گناہ درجے دو ذریعے پدے اللہ پاک دے انسان نے گناہ رجے او یاد آدھی چھ رب العالمین پہ دے انسان درجے و مرتبے بلندے نو بیماری پا منگتا سٹولو باندے تیرے گی پما مرالا اوسم بد برابر نیم ما اراده نه و چې زوزم و بیا مې یاره لږ بلاړ شو د خپل جومات کې دوه خبرې به وکړو دا ملګري به لږ ووینو نو په دې نسبت راغله انسان الله ته ډېر خوښ دی او دا انسان چې الله پیدا کړی دی دا ټول مخلوق رب العالمین د دې انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی کہ دا کائنات مرا سومی دا ټول دا انسان خدمت لپیدا او بیا پہ انسانانو کی مسلمان دا اللہ تا دیر گران دے و دا خدای دیر خوخ دے او بیا دا اللہ پاک دا مسلمان سر دیر مینم کئی دیر محبت ساتی دا مسلمان سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث قدسی دے چا اللہ فرمائی چی گور بندہ ما سر شرک کئی پا شرک باندے اللہ دیر زیاد خپکی گی و پا شرک نیو دے باندے اللہ دیر خپکی گی بندہ ما سر شرک کئی بندہ ما گناہ کئی زور تیم دا کار مکو کئی زور تیم دا کار اکدے نکئی ما خپکی کوشش کئی چی دے ما خپکی دا سے کارو نکئی لیکن سر دا غی بیام در روڑے ورکو بیام ز رزق ورکوم بیام ز صحت ورکوم بیام بچی ورکوم بیام ز خوشحالی ورکوم دا دا اللہ دے انسان سر محبت و مینہ زمارو مونگ اللہ نا لگ زہاں کڑے دے مونگ لے پکار دی چی دا مونگ خالق و مالک اللہ دے چی مونگ اللہ سر مینہ مونگ ہم اللہ سر اخفل محبت کو کنا چی اللہ کئی چی مونگ ہم کو کنا نو چتن نکے بیام در سر اللہ مینہ کئی محبت کئی خوگوری جزوی تا ور مستقلہ نا ڈوڑے در کئی جامع در کئی باران در کئی نور در تراخی جی سپومے در تراخی جی بیماری در لجوڑی آغا پورا مینہ نکئی اللہ پاک رزق در کئی دا مینہ کئی او کمونگ اللہ ذوالجلال تزان نزدے کو دا خدای سر مینہ و ساتلا بیا با پورا مینہ کئی بیا با پورا مینہ سی بیا با اللہ خوشحالی تانا اسے در کئی پا خفگانی در کئی بیا با خوشحالی در کئی دنیا کم در کئی و خیرت کم در کئی بیا با فرشتو تا موید سر مینہ کوئے او کائناتو تا با موید انسان سر مینہ کوئے یک سویہ سر اللہ تا توجہ پکارنا او اللہ سر محبت و مینہ پکار دو قسم دے چی لگ غندم دے اللہ تا اکڑا او جاڑا لو خدای تا کیناستے چی اللہ ما خودیر گناہ کردے دے پروردگار ما معاف کا بس ما دا نور خلقنا نظر اللہ تا تراوالو بس ما دا نور دنیا دا سیزونو نمی توجہ اللہ تا تراوالو لپروردگارا زما قبلت تے پروردگار سوکنے تبیا گورے کہ اللہ سونا میرا بانا بادشاہ دے ابو لیس سمرقندی رحمت اللہ علیہ اوڑیر بے بزرگ دے داغے و کتاب دے پاگی کی لکی تنبیح الغافلین کہ او صلی راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاو جاڑی
یو صحابي له ورځي چې ما خو یو غلطي کړې ده او زه پیغمبر مبارک ته نشم مخامخ کېدی، ما له سپارش وکړې، ما رسول الله مبارک ته نشم مخامخ کېدی، ما له سپارش وکړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته راغی، وی تا څه غلطي کړې ده؟ وی د کفن کش یم، نباش ورته وی په عربۍ کې کفنونه وباسه. پخوا خو غریبي و غربت ډېر و، نو چې څوک هم مړی ښخ کړي او دا خلک ترې لاړ شي نو زه وګورم چې دا شپې ورشم خو تازه کچه خوري بس هغه ته وباسم او کفن ته لرې کړم ځان له خرڅ کړم. زمونږ په دې وطن کې مشران وي پخوا به خلکو داسې کول، غربت او غریبي و ډېره زیاته، کفن کشي کلي کې یو جنۍ مړه شوه او د مالدار کور و ډېر قیمتي کفن یې، د شپې ورلم د خپل دستور مطابق او چارې بیلچې مې یوړ، کفن مې قبر مې تش کړ، چې کفن مې تسې راوویست جنۍ د زړه غلط سوچ راغی، غلط فکر راغی او د هغه مړي باندې په هغه غلط سوچ مې هغه جنۍ سره ګناه وکړه. دا جرم مې کړی دی. کفن مې ته ویس بربنډه مې کړه او مړه پرته ده غریبه او ما ورسره زنا مې وکړه، ګناه مې ورسره وکړه، چې ګناه مې څنګه وکړه دې جنۍ د ټکلک ونیوم او ما ته وایي چې د خدای ظالمه په محشر په لویه ورځ په هغه اتلس شلې زره قامه کې دې رسوا کړم او دې شرموږم، په سړو ښځو کې به ودرېږم، په اسم به په ټولو کې دې رسوا کړم او غټه بېودسۍ کې دې ور واچولم او ظلم دې را سره ظالم وکړ. دا دې ما سره څه وکړل؟ بربنډه دې کړم ظالم، خدای ته پاسم قیامت پر ورځ او سړو ښځو منځ کې به دغه پلیته به پاسم، ما سره وکړل. ما وی خدای دا ما څه وکړل؟ ما خو ډېر کفنونه د مړو نیستي دي، خرڅ کړي مې دي، ما ډېر ګناهونه کړي دي، خو دا نن ما کم جرم وکړه پروردګاره، اوس به څه کېږي؟ حضرت عمر صاحب ته وایي ما له سفارش وکړه، تا هغه جرم کړی چې دا د سفارش جرم نه دی، د خدای نیکبخته دا دې څه کړي؟ مړي سره څوک ګناه کړي؟ بیا پردی ښځې سره بیا کفن هم وباسه او دا ظلم هم کوه؟ ته خو ډېر زیات د دې نه لوی جرم په مخلوق مخرج مقبل کم دی. دا خو یې داسې جرم کړی چې د ځنګل حیوانات هم دا جرم نه کوي. مړو حیواناتو سره، مړې خرې سره اوسه پورې، مړې سپی سره هم د ځنګل حیواناتو دا لوبه نه ده کړې. دا داسې یو جرم دی کړی، دا دې څه وکړل؟ جاړي یو له سفارش کې حضور پاک، الله د سفارش کې حضور پاک له اخره کې لوي راشه په خپل نبی علیه السلام ته لاړ شو. ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست او چې حضور پاک مبارک ته کېناست نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ما خدا چل کړی. وای 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 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ښا تا یو پردی زنانه سره د عمل کړی دی، ښا تا مړي سره د عمل کړی دی، ښا تا یو پردی لور خور شرمولې ده، ښا تا په ټول مخلوق کې د قیامت په ورځ باندې یو پردی جنۍ رسوا کړه، ته دومره د خواهش ته مجبوره وې، ته څه کړي دي؟ ستاسو علاج ما سره نشته. تا خو هغه جرم کړی چې داسې جرم به په مخ د ځمکه څوک ونه کړي. مړی دې رسوا کړه، پردی جنۍ دې رسوا کړه، ادې بیا اودسه کړه، ادې پلیته کړه، دا دې څه جرم کړی دی؟ څلوېښت ورځې یو ځای بل ځای خدای ته جاړي چې خدای واقعي ما هغه جرم کړی دی چې د دې مثال چېرته په مخ د ځمکه نشته. ستا مې خفه کړی او ستا ګناه مې وکړل او کفر مې وکړ نو توبه به ته غني ذات یې ته ما وبخې، خو دا به ښځه سره به څه وکړم؟ ته به مې وبخې، دا ښځه خو مې دا مې څه وکړل؟ جاړ الله ذوالجلال ته جاړي جاړي. حضرت جبریل علیه السلام څلوېښت ورځې پس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او حضور پاک ته څه فرمایي؟
یو شاعر وایي چې الله ته کله سر ښکته کړي نو هغه وایي میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا خدای ستا مخکې دې ټیټېږم بل چاته نه واقعي چې دا مونږ په مانځه کې په رکوع کې ټیټېږو یا په سجده کې سر ښکته کوو دا مونږ چاته ټیټېږو الله ته بل چاته نه میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سے میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا خدا ستا نه زما هیڅوک هم نشته په دې نیت توبه وباسه میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا پروردگار ستا نه ما سوا زما هیڅوک نشته داسې وخت به راشي چې ښځه به درنه تښتي لیدلي م دي چې سړی بوډا شي او د کار نه وځي ښځه ورته وایي خپل کار کوه بیا خدمت هم نه کوي قسم دې لیدلي م دي اورېدلي م دي او بچي چې وتښتي بچي وایي خدای پاکه بس دوا وکړې بابا ته مې ولې چې بس هلکه خدای دې ښه کړي نه نه وکړه چې خدای پې خپل فضل وکړي قسم په خدای بچي پې تنګ وي چلو چې بوډا شي د سړي د خولې نه ګډې وډې خېږي بیا ښځه تنګه شي بچي تنګ شي مور او پلار هم تنګ شي په بچو کار کوي الله نه خپل مخلوق چې دا مخلوق در باندې تنگ شو دا هر څوک دې پردي شو ګاونډي دې پردي شو رشته دار دې پردي شو ښځه دې پردی شو بچي دې اولاد دې پردي شو الله نه پردی کېږي الله او چې دا د شپې در باندې دل راشي او تکلیف در باندې راشي او ډاکټران وایي چې موږ څوک علاج نشته موږ سره او اسپتال ته دی یو او غټ پروفیسر لجیدا په اسلام آباد ته هلته دې بوزي کراچۍ ته هلته دې بوزي او غي واسطه لا علاج دی علاج نشته بس دوا ورته کوي رښتیا وایي دغه وخت کې څوک دی بیا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں اللہ تا ته به ټیټېږم دا وخت بیا الله دې میرا کوئی اللہ تیرے سوا خدای دا به وایي بیا کہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ستا نه ما سوا زما هیڅوک نشته دا آواز به کوي بیا نو جبریل علیہ السلام راغی نو حضور پاک ته وایي چې دا الله راولېږلی چې دا سړی ما پیدا کړی دی که دا تا پیدا کړی دی که بل چا پیدا کړی دا خو الله پیدا کړی دا کائنات او مخلوق ما پیدا کړی دی که بل چا پیدا کړی دی دا خو الله پیدا کړی دا روزي رزق زه ورکوم که بل څوک یې ورکوي نه دا خو الله ورکوي دا جامه زه ورکوم که بل څوک یې ورکوي دا خو الله ورکوي دا پیدا کول او فنا کول او جن او مرګ زه ورکوم که بل څوک یې ورکوي نه دا خو الله ورکوي او دا بخنه زه کوم که بل څوک یې کوي بخشش والا بخنه والا زیم که بل څوک دی نه الله دی دغه هلک ما بخلی دی ورشه ورپسې وکولېږه او ری والا ما معاف کړی ما بخلی څومره لوی جرم صرف او صرف څلوېښت ورځې الله ته جړا کړې ده او هغه جړا الله قبوله کړې ده او په کوم انداز والا رب العالمین توبه قبلوي ولېږه په خپله څوک ولېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل علیه السلام په واسطه رب العالمین فرمایي الخلق عیال الله په مخلوق خدای ډېر خفه کېږي بیا په انسان ډېر خفه کېږي یو انسان چې چا مړ کو د خدای د قرآن آیت دی داسې ده لکه چې ټول انسان مړه کړل تاسو څه خیال دی یو ماشوم چې ځان له یو کورکې جوړ کړي پټینې غوندې او تا هغه کورکې روان کړي هغه ماشوم څونه چغې وي یو ماشوم ځان له د خټو یو ګوډاګې جوړ کړي د خټو یا یو ماشوم ځان له یو وړه غوندې ګوډاګې د خټو جوړه کړي او چې څوک ورشي هغې له الله ته ورکړي د هغه ماشوم نه خبرې بیا څونه په ځمکه روغړېږي دا دومره خشته انسان ښکلی حسین جمیل ښکلی شکل او هیئت والا والا الله جوړ کړی دی
ها او چې ته د دې انسان بی ادبی کې د بی عزتی کې او دې وجنه نو الله په سونه خبره کوي دلته پیسو د پارن سبا خلق مړی څومره کیږي دنیا روانه لګو پیسو د یو مرلیز مکه د پاره د یو کنال مکه د کې د پاره څومره لګیا دي رو لګیا دي وجنه پلار زامن وجنه زوی لګي پلار وجنه گاونډي وجنه د پیسو د پاره رشتې لاړې رور ولی ختم پلار او زوی منځ کې رشتہ ختم دوستانه ختم تعلق ختم د مور او د لور په منځ کې تعلق ختم د رور او د خور منځ کې تعلق ختم د پیسې د استاد او د شاګرد په منځ کې په تعلق ختم او د مخلوق او انسان د الله ډېر زیات وخت زمانه لګنه ډېر زیات وخت او چې دی وته جړا او فریاد شروع کینو بیا رب العالمین بیا بل شان زیات د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو بوډا سپینګری ټول عمر سندره ویل سندرغاړي ټول عمر سندره ویل او داسې سندرې ویلې وي چې بس هر څه به کول سندرو سره بوډا شو سپینګیری شو چې کله بوډا سپینګیری شو بقي ته لاړ د بقي مقبرې ته اول ته خدای ته په ژړا شو الله ته ژړي او څه وایي اوهو یا خدای پاک زما ښکلې سترګې وې نو هغه مې په ګناه کې تېرې کړې ښایسته سترګې او یاد نامی په ګناه کې تیر کړ مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي او شته جبا په سندرو کې مې تیر کړ ادم خپل وجود او نامه په سندرو کې چړک الله افسوس دا چې ما دا عبادت کې دا نظر مې ست عبادت کې ختم شوی الله چې ستا عبادت کې مې دا وګونه ختم شوی الله چې مې ستا په ذکر او ستا په قرآن ختم شوی الله چې دا شکل مې ستا په دین جوړ شوی پروردګار دا شو جاړي خدای پاک او سوال کوي چې یو لوردی وي مړه ظاهره ټول عمر د سندري ویلي دی اوس هم په سر اتا رسول یو بوډا دی اوس اس نشته غریب دقه سي تش تور دی اوس یو لذي مړه دا سندر غاړي دی غډم لری کوا ابل لو مړه دا غډم سندر غاړي لری کوا ورکی ابل وردی غریب مخواره ما اته مړه خپل کار کوي ټول عمر سندري ویلي لاړ بقي کې کېناستو خدای ته بجړه خدای ټول خلک دي شو ما ته خو بلیک لګېدلې نمبر برابر نه په ودونو کې دا سو شو ما ټول جون دا حسن او ځواني پر دمتوب کې تیر کړ په سندرو کې مې تیر کړ اما سوکل اوس هم ګور ډېر الکانی خولي خشته الکان خوبصورت الکان او ټول جون په سندرو په دمتوب کې تیر دا ځواني خدای دې لره دا आवाज خدای دې لره که سترګې خدای دې دا میوالي بیا بسکه دا جواب بدنوالي بیا بسکه دا سی بیماری کې بدرو پر دې قسم به خدای کوي چا سره بیا علاج بیا بسکه دا خدای سره مقابله ته کول شي دا چا چې مینا زیات یا غلغه سره راوړي دا قانون دی دا کم پلار چې بچو سره مینا زیات یو کم بچی سره مینا زیات یا غلغه ولا غسره راوړي په معمولی خبره غوسه ورځي دا زه خپل محسوسو مینه زه ډېره کوم نو زم چې ما سره ډېر مینه وسو کې دا غیب مال دا غیب بدل راکې نو چې لکه معمولی کما اینه منو مال غوسه راشي دا کدا عام قانون دی چا سره مینه ډېرې نو غوسه ډېره راځي نو الله مینه ډېره ده نو بیا خدای پاک له غوسه نه خو سبقت رحمتي غضبي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث قدسی کې د خدای رحم بیا د خدای د غوسې نه غالب دی الله رحم بیا زیات کړي ارونو ما وړه ته محتاج شم جامع ته محتاج څوک می پریدي نه خلک دي کې راکې دا سوچو به ما دا خپل شکل ما پډم ته تیر کړه خپل سترګې او د خپل غوګل په څه کې تیر کړل قسم به خدای مال دې ډمانو ته حیران راشي چې خو څوک ته فنکاران می مال لري کو فنکار یو فن خو دې درو خو او کم فن دې دمتو سندري وای پجب الکه ناتوره په ولې نه تلاوت په ولې نه په دې سترګو پردو جنا کو سره کې نه اغي سره لولغه کا واغي سره ډرامې جوړه واغي سره فلمونه جوړه ودا ګنا نه ده خدای نه یریږي ته مسلمان نه
ته قبر لمنه دي قیامت لمنه دي بیا به څه کې او دا پته لګي توبه به وباسم څه پته لګي توبې ته جوړ کړي تا سره ګارانټي ده چې د بشپې ته دا کار پرې دمو به توبه وباسمونه کېږم ګارانټي را سره څه پته لګي د شپې ځان سو خېږي به څه په دې ډېر ګوره خدای خپه کېږي د مارونو په دې ټنګ ټکورو په دې سي بهر کې تلاړو پرې وته خدای دا ما خو ګناه د ستا په ډمتو په ګناه کې تېرې کړې پروردګار چې دا په نیکۍ کې وسه خبره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شړلې مړه دا ټول عمر په ډمتو کې تېر کو سراله حضرت عمر خوب یې په خوب کې رسول الله پاک په خوب کې ولید رب العالمین الله وتوي عمر ورشا ادمه بندا ما ته جاړیو چغې وای ا بوډا سپینګره اډم ټول مډم توپ کې تیر کا او روډا شاو وګې دي الله شابه روټه ورته او سر روټه وته مخه ته کې امیر المؤمنین حضرت عمر په سر خانه کې گدي په سر باندې دا الله پیغام دی او دا الله علم دی امیر المؤمنین ورته لګي او روټه ولري د بابا جی باس معافي بابا جی ته روټه کې خو در بقی په میدان کې وی الله می خوب کې ولید الله وی ورته او الله وی ورته چې ما بخله الله وی ورته ما معاف کړي بابا جی چغې کړې په میدان کې ته ساوت زمارونو دا ګناه نه ګورې موږ نه خلاصېږو یو ځا اکثر یو واقع بیانوم یو دوه کسانو نه په دې په جګړه چې یو سړی بالکل د ګناه نه ده کړې دا غوره دی او که یو سړی ګناه کړی ده او توبه یې سره دا د خدای پرېز غوره دی دوه کسه ولګي یو بل سره په دې جګړه نو ظاهر کې خو موږ وایو چې دا خدای ته ډېر نږدې دی چې دا ډېر غوره دی چې دا ګناه بالکل نه کوي او دا بل خو د توبه ویستنو هغسې خو نه شي کېدی نو په لاره روان و نو یو بوډا بابا د څادرونه یې جوړول دا څادر دی جوړول نو ته بابا جی او تپوس ته نه کوي چې ما د دې ملګري په دې کې اختلاف دی زه یم هغه غوره دی چې کوم انسان ډېر نیک او ګناه بالکل نه کوي دی وی نه هغه غوره دی چې دا کله ګناه وکړي او د هغې نه پس الله ته توبه وباسي دا د خدای خوښ دی او دا غوره بابا جی ستا څه خیال دی بابا جی ورته وایي دلته یو مثال در کوم وایي ما ته خو دا بل خدای ته ډېر خوښ ښکاري چې دا ګناه وکړي او خدای ته وجاړي او توبه وباسي ولې بابا جی ته خو ګناه وکړه توبه یې وستا بل خو نیکي کوي وایي زه چې څادر یې جوړوم که نه نو په څادر کې کله زما یو تار وخیږي وشلېږي نو د هغې له غوټه ورکړه چې غوټه وله ورکړم ښه مزېداره الله نو غوټه دننه پټه کړم نو چې زه کله زما هغه مکو او کډی روانه یم نو زما نظر په هغه شلېدلي تار باندې چې ما وله غوټه ورکړې ده چې هسې نه دا بیا ونه خیږي که دا اوخته بیا دا غوټه وشلېده نو بیا خو وروسته د پیوند ګرانوي که نه لکه چې په هغه جوړېدو وخت کې وشلېږي نو غوټه به ورکړي نو څادر به جوړ شي خو چې د جوړېدو نه پس یو ځای کې څادر تار وختو نو بیا هغې کې هغه تارونه وځي نو هغه شلېدلې پاتې شي نو چې کم تار له غوټه ورکړې ده که نه نو تر اخره پورې زما په هغې نظري چې کم وخت څادر جوړوم هم به ما نظري چې دا بیا ونه خېږي نیمګړې نه شي او چې جوړ کړم او بیا وینځم نو په هغې مې بیا هم نظري چې دا راته بیا ونه شلېږي او چې کله یې مانج کوم پخوا به زمونږ په مخ کې د خلکو څادر مانج به یې کو د څادر باندې به یې دغه راښکل یو شی به پرې راښکو ابرش غوندې صفا کو به نو چې هغه مانچ کوم بیا هم پې زما نظري چې دا راته ونه خېږي وایي اخره پورې په دا غوټه زما نظر وایي معلومېږي دا چې کوم بنده ګناه وکړي د الله سره هغه تار وشلېده نو چې بیا وګڼي د الله په ده خصوصي نظر چې دا تار بیا ونه شلېږي اوس زما اخیري یو خبر اوسوره زه خو به کوم نه زما او زبا الله سره څنګه مینا کوم نو د دې ډېر وجوهات دی هغه به درته په بله جمعه کې وویل خو نن درته دا ویل انشاءالله چې الله ما سره مینه کوي نو د الله مینه څنګه ده اوس د الله یو مینه خدا ده چې ما له ډوډۍ راکوي دا مینه ده خو دا خو کافر له هم ورکوي رزق راکوي سپي له هم ورکوي خنزیر له هم ورکوي د الله مینه دا ده چې ما له جامه راکوي دا کافر له هم ورکوي بېشکه د خدای نعمت دی د خدای مینه دی
دا مې الله مینه دا ده چې ما ته هوا را کړې ده، دا کافر لم ورکوي. ٹھیک ده، ما د برکته په نور ماله خدای پیدا کړې ده، ما د برکته په هغه لګي، خو یې راغلی یم ورکوي. اکسیجن د الله مینه دا ده چې په ما نور راخېږي، کافر باندې پکې راځي. د الله د الله مینه دا ده چې ما له ښځه را کړې ده، په صحت روغ پیدا کړې م، دا کافر لم. د الله دا کړی دی کافرانو هم بچی شته. د الله مینه ورکوي. د الله مینه دا ده چې ما له بلډینګ را کړی دی، کوټۍ را کړی ده، بنګلې را کړی دی، ما نه ښاغله ورکوي. دا هغه ما نه بل کافر له ښه ورکوي. بېشک دا د الله نعمتونه دي، بېشک دا د الله مینه ده، بېشک دا د الله محبت دی. خو ګورې بعضې وخت کې دا د نیوکې او د مواخذې استدراج ورته وایي. نه، دا د الله مینه ده، زما داسې وایي. لیکن د الله کومه حقیقي مینه ده هغه کومه یوه ده. دا بدعمله له هم دا څیزونه ورکوي، دا کافر له هم ورکوي. د الله حقیقي مینه دا ده چې ته الله سره مینه وکې او الله ته عبادت وکې، نو الله تا له مونځ سره شوق پیدا کړي. دا شوق دا نه پیدا کړي. الله تعالی خپل نوم ذکر سره شوق پیدا کړي، دا شوق کافر له نه پیدا کړي. الله عمره او حج لستا په زړه کې مینه کافر له نه پیدا کړي. الله د حضور پاک سره ستا په زړه کې مینه واچوي، او کافر نه کوي. الله ستا په زړه کې د نیمې شپې پاسېدل واچوي چې پاسه او ما ته وجاړه، دا مینه الله کافر او فاسق او فاجر سره نه کوي. الله ستا په زړه کې په یخ اوبو 10 ور واچوي چې ودرېږه، په دې یخ اوبو الله تا ته زه اودس کوم، دا مینه الله کافر سره نه کوي. الله ستا په زړه کې دا واچوي چې زه قرآن ووایم او د قرآن تلاوت وکړم، دا مینه الله کافر فاسق سره نه کوي. الله ستا په زړه کې دا واچوي چې دا ښځه بچي به مانځله پاسومه، دا مینه د کافر په زړه کې نه اچوي. الله ستا زړه کې دا واچوي چې به دې بچي قرآن یادوم، حفظ پې کومه، دا مینه د کافر په زړه کې نه اچوي. الله ستا زړه کې دا واچوي چې دا بچي سکول ته ولېږم، دا مینه کافر سره هم کوي، غږېږي. الله ستا زړه کې دا واچوي چې ولېږم، ډاکټر کم، انجینیر کم، افسر جوړ کم، دا مینه کافر سره هم کوي. لیکن الله ستا سره دا مینه چې کوي چې بچې حافظ کدا نه کوي کافر سره، بچې عالم کدا مینه کافر سره نه کوي، لور حافظه که عالمه کدا مینه کافر سره نه کوي، پټکې په سر کدا مینه کافر سره نه کوي. او ښکلې د شریعت مطابق د پیغمبر مبارک په طریقه ګیره، هسې د فیشن پته ورنه، د پیغمبر د سنت مطابق ګیره پرېږده، دا مینه کافر سره نه کوي. هغې به یې پرېږدي خو د فیشن یا په بل غرض به پرېږدي. داسې مینه دی خدای موږ سره وکړي. کومه مینه چې زما سره وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابو ته یو دوا اوروله، په خپله به یې کوله، خو مقصد به یې زه صحابي دې تپوس کوي اتخافو علینا، ته په مونږ یریږې؟ به یې څه به یې فرمایي؟ یا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت. هغه ذاته چې زړونه اړی راړی، زړونه د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې. زړونه اړونکي خو د الله په لاس کې. وما القلب، هغه شاعر وایي که نه، وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب. انسان ته انسان ځکه وایي چې د کې انس، مینه، محبت دی. حیواناتو کې دا کم دی. او زړه ته وایي زړه ځکه، او قلب تقلب اورېدو ته وایي دی اوړي راوړي. یو وخت کې په اړه کې یو څه بل څه، بل وخت کې په زړه کې بل څه وي. نو زړونه اړونکي څوک دی؟ د الله ذات دی. نو رسول الله مبارک به فرمایل یا مصرف القلوب وفي روایت یا مقلب القلوب، ای هغه ذاته چې ته زړونه اړی راړی، خدایا زما زړه ستا تابعدارۍ ته راوړی. یا الله زما زړه ستا په دین کلک کې پروردګار. نو د حضور پاک خو کلکو، هغه پیغمبرو، نو صحابه ته په زوری وی، پښتانه وي لورې تا ته وی من ګورې ته یې واوره. نو صحابه ته وی تخافو علینا، الله رسول ته په مونږ یریږې؟
چې دا موږ مخکې دا دوا کې موږ ته اورئ چې داسې ووایه وی او ان القلوب بین اصبعي الرحمن یقلبها کیف یشاء وی زړونه د خدای د ګوتو په منځ کې دي د خدای داسې ګوتې نشته لکه زموږ په شان د خدای د ګوتو منځ کې دي چې کوم خو یې اړوي نو الله اړولی شي خو ظلم خدای نه کوي جبر هم خدای نه کوي چې خامخا دې په زور مسلمان کی نه انسان خو مکلف دی هدی نه حجتین د خیر او د شر دواړه لارې ورته ښولې دي خو که تا نبي بل طرف ته راوړه او که ستا حقیقي مینه د خدای سره نه کوي نو بیا د لړه دې خوا نه راړئ ښه چې ته مونځ وکې او د سچه مونځ وکې او ښکلي مونځ وکې نو د بل مونځ به د خدای اړه راواړئ نو توفیق به درکړي نو بل لمام راشي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر علماء یو معنا دا کوي یوا د دې متعدد معانی دي او اعتراض په طالبان په مونږ کوي نو یو معنا دا ده چې سچ باندې مونږ وکې د الله د رضا لپاره هغه سیمون کوم چې مونږ ته حضور پاک مبارک ښودلی دي او د آداب او د شرایطو برابر نو بیا به الله پاک د دې مونځ په ذریعه ستا زړه د فحشاو نه قبیحه څیزونو زناکارو وغیره او د نارواو نه به خدای پاک دې بل طرف ته راوړي الله پادشاہ دی الله زړه بیا الله هغه مینا کوي بیا چې کومه مینا مسلمان سره پکار ده هغه مینا بیا کوي مثلا پلان کې سره د خدای مين نو کافر نه مر کړ نعمت دی د خدای بنگله ورکړي مال ورکړي دولت ورکړي د خدای مين هغه غیدم ورکړي دا سی به وي خدای مینا ده نو مستولار دی مینا ده نو په مال کې د خدای حق ورکړي مینا ده نو حج لذي مینا ده نو عمرې لذي ما الله ده پاره مینا ده نو دادی علم یو که مینا ده نو په بچی علم کوي په لور علم کوي مینا ده نو نیکی کوي دیتا وای الله سره داسې مینه وکړي چې الله د سره داسې مینه وکړي چې ستا زړه نیکو طرف ته راوړي چې الله داسې مینه وکړي چې ستا زړه هغې کار ته راوړي چې کوم کار له ته پیدا داسې مینه وکړي چې الله ستا زړه هغې طرف ته واړي چې په کوم طرف باندې تا خدای پاک جنت ته رسوي او یو حدیث ته اخره کې وایم ما وی زه به نن لږې خبرې وکړم حدیث قدسی دی رسول الله مبارک فرمایي اذا حب الله عبدا چې کله الله بنده سره مینه وکړي کومه حقیقي مینه ده هغه ولا مینه استدراجی نه طالبان په پویږي په استدراج نو نادا جبریل ته आवाज وکي بخاری شریف کې حدیث دی ان احب فلانا فلان کی سره مینه ده حتى وسره مینه نو جبریل علیہ السلام د اسمان فرشتو کې आवाज وکي چې فلان کې چې دی يحبه الله الله وسره مینه کوي تاسو وسره مینه وکي نو ثم توضع له القبول في الارض بیا پزمکه کې د نیکانو خلقو پزله کې خدای د مینه واچي ډېر خلک وی دي پلان کې له خدای قبولیت ورکړي نو ډېر خلک نیکان وسره مینه ده ډېر نیکان عالمان طالبان وسره مینه کوي صالحان وسره مینه کوي او شوق سره وسره تعلق ساتي دا الله د هغې په زړونو کې اچولی ده د کافرو نه ګورې خو د پیغمبر مبارک سره خو د خدای مینه وه لیکن د ابوجهل خو ورسره نه وه د ابولهب او د عتبه او د شیبه ورسره نه وه صحابه ورسره توضح له القبول في الارض د نیکانو خلقو په زړه کې د دیندارو خلقو د منیبینو خلقو په زړه کې خدای د هغه مینه واچي قبولیت غواړي قبولیت نو په دې به حاصلېږي چې ته به الله سره مینه کوې قبولیت غواړي نو ته به هغه کار کوې چې الله تا سره حقیقي مینه وکړي نو رب العالمین به ستا محبت او ستا مینه اوس به مونږه د الله مینه په څه پیدا کړو دې مرتبې ته په څه رسو چې مونږ سره الله دغه مینه دا چې ما کومه حقیقي مینه یاده کړله نو د هغې چې کوم اسباب دي نو انشاءالله العزیز که موقع و خدای جون راکه و صحت هم خدای راکه نو آینده جمعه کې که صحت خو نو بیا به د هغې بیان درته انشاءالله العزیز حکم که خیر د جمعات سره د مدرسې سره مدد کړی دی الله د هغې بدلې وله په دنیا کې مرکې او په آخرت کې مرکې خدای زما کور دی او نه د فاید احمد کور دی دا ستا کور دی دا ستا مدرسه ده مونږ خو به نه یو سبا پته څه لګي چې مونږ به تاسو نه زما نیکه دلته مونځ کوو د قبر کې پروت د هغې نه مخکې به څومره خلکو به د جومات کې منځونه کړي او څومره دلته کې به سپین ګیري به دلته نشته
هغه د محلې او د یو ځای بل د سپینګري دلته دیوالونو ته به ډډې والې وي موږ به دلته سبق وي هغه نن ټول نشته دا چا ځمکه ورکړې دا غم نن نشته دقه رنګې د مارونو ښه زه د دې ورکړي الله دې خبر دا ورکوه نو دعا وته وکړئ چې خدای پاک د ټولو دا امداد قبول کړي خدای ولا دې اجر په دنیا کې مر کې او په آخرت کې مر کې او کوم مسافرو چې بار سره موږ سره مدد کړي تعاون کړي دي خدایا ته د هغې په رزق کې د هغې په مال کې اولاد کې برکتونه واچې او خدای دا ستا دین مدرسه ده ته په خیر سره ته ورسې ته کامیابي نصیبه کړي ته پکې د قرآن درس شروع کړي او زموږ د جمعې د جمع موږ به پکې جمعې جمع هم کوو انشاءالله خدای زموږ د جمعې جمع پکې شروع کړي مال الله روغ صحت راکړي تاسو له الله روغ صحت راکړي په کورونو هسپتالونو کې چې کوم بیماران دي الله روغ صحت ورکړي زموږ د دې بدرخیر او د کندي سریر دا د بجلو کار کوي سرفراز لالا زوی مرحوم نو سریر غریب بیمار د هسپتال کې پروت دی او د دعا محتاج لري دعا وته وکړي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي او زه بیمار وم په هغه ورځو کې دلته کې زموږ د سریر پلارو هغه وفات شو سرفراز لالا او د دې ایجاز ورورو ایاز هغه وفات شو د دغه کې ګلزار وفات شو د ملکانو کې داسې نور ډېر کسان به وفات شوي دي ما ته څه پته لګېدلې او څه نه لګېدلې چا نومونه مې نه غوښتي نو ما نه به یېري یا به راته پته نه ټولو ته دعا وکړي الله ته معلوم دی چې الله ټولو بخي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله یې وارثانو له صبر ورکړي او خدای راغلي مسلمانان ټول د دنیا او د آخر برکات ورکړي د دنیا او د آخر د غمونو فتنو آفتونو نه موږ په امن کې وساتئ خدای ته زموږ د خپل ذات سره حقیقي مینه نصیب کړي او خدای ستا موږ سره حقیقي مینه نصیب کړي او خدای ته چې څومره چاته څه حاجتونه دي دا زړه فتې ولا پوره کړي باید زموږ دوستان دي ما سره ډېره زیاته مینه کوي او ډېر د محبت اظهار کوي زه نومونه نه اخلم دعا وکړئ چې خدای هغوی له دنیا او د آخر خیر ورکړي برکات ورکړي خوشحالۍ ورکړي زموږ د جمع د ملګري دي او ټول الحمدلله که زه نه هم زه به خبرېدم ټول راغلي جومات یې باد ساتلی دی خدای پاک دوی له ژوند کې د دې په رزق کې برکتونه واچوي او د هر قسمه دنیا او د آخر د فتنو آفتونو یې په امن او امان کې وساتي او خدای زموږ د خپل ښکلي پیغمبر مبارک تابعداري نصیبه کړي او تم د مصیبتونو آفتونو فتنو نه په امن کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین